استغفار کې الله رب العزت ډېرې مختلفې فایدې ښودې دي. کم کس چې استغفار کوي، کم کس چې استغفار ذکر بار بار کوي، استغفر الله استغفر الله بار بار د دې ذکر کوي، الله رب العزت دې کس له ډېر څه ورکوي. ځکه حسن بصري رحمه الله تعالی تشریف فرماو، درس یې کاوه، یو کس رالی ورته یې وفرمایل زه د فلاني کلي نه راغلی، مالته باران نه کېږي. دعا د الله رب العزت نه وکړه چې الله رب العزت باران وکړي. حسن بصري رحمه الله ته وفرمایل وایي ته مې استغفار کوه او قوم ته ووایه چې هغه مې استغفار کوي، الله رب العزت به باران وکړي. نو کوم ځای کې چې باران نه کېږي څوک استغفار وایي خامخا به الله رب العزت باران کوي. دویم بل کس رالی ورته یې وفرمایل وایي زما بچي نشته، اولاد مې نشته، دعا راته وکړه چې الله رب العزت مال اولاد راکړي. هغه ته یې وفرمایل وایي استغفار کوه، الله رب العزت په له اولاد درکړي. دا نه دې کې دریم کس رالی ورته یې وفرمایل وایي پیسې او مال راسه نشته، غریب یم، الله رب العزت نه سوال وکړه چې الله رب العزت مال راکړي، پیسې راله راکړي. حسن بصري رحمه الله ته وفرمایل وایي استغفار کوه، د استغفار ذکر بار بار کوه، ډېر زیات استغفار کوه، الله رب العزت په مال درکړي. دا رالی په دې کې څلورم کس رالی چې کله رالی ورته یې وفرمایل وایي حضرت جي ما ته داسې یو ذکر راوښیوه، داسې یو کلمه راته راوښیوه، دعا راله وکړه چې په کلي کې مې خلک عزت کوي، کلي کې مې خلک عزت نه کوي، خلک راته سپک ګوري، داسې کلمه داسې دعا راته وکړه، داسې کار څه وکړمه چې خلک زما عزت شروع کړي. هغه ته یې وفرمایل استغفار کوه. دا څلور کسان راله مختلف. دوی چې کله لاړه نو شاګرد یې تپوس وکړه وایي څلور کسان راله او د څلور شیانو مطالبه ځان له ځانه وکړه. یو کس باران نه کېدل، باران مطالبه وکړه چې الله نه سوال وکړه، اولاد دپاره نه سوال مطالبه وکړه، دارنګې د عزت دپاره نه وکړه، د مال دپاره نه وکړه. دا څلور اشیاء خو ځان نه ځان لري او تا هر یو کس ته وفرمایل چې استغفار کوه. دا ولې؟ حسن بصري رحمه الله ته وفرمایل وایي قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي حضرت نوح علیه السلام ته فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. وایي د دې صورت نه او په دغه ځای کې الله رب العزت د استغفار 15 او شپږ پیدې ذکر کړي. نو ما د دغه آیات په بنیاد باندې دې کسانو ته وویل چې استغفار کوئ الله رب العزت په مال هم درکړي. نه د چا مال نه څوک غریبي پیسې بندي نو استغفار په کثرت څه کوئ الله رب العزت په مال درکړي. دغه رنګې د چا اولاد نه نو استغفار دې په کثرت څه کوي، الله رب العزت ورکوونکی ذات دی، چا په تقدیر کې چې لیکلی الله رب العزت پې خامخا ورکوي. په استغفار کوئ د استغفار به یو سبب الله رب العزت جوړ کړي. دغه رنګې کوم ځای کې چې باران نه کېږي نو هغه هم استغفار دا خلک کوي، الله رب العزت په دا خلکو باندې باران وکړي، ځکه چې استغفار معافي غوښتل دي د الله نه. او چې کله ته د الله نه معافي وغواړې باران څخه بندېږي چې دا ګناهونه ډېر شي. چې کله ګناهونه ډېر شي نو باران بند شي. خو چې کله خلک استغفار شروع کړي نو دا خو د الله رب العزت نه معافي غواړي نو الله رب العزت بیا دوباره باران شروع کړي. نو چې کوم ځای کې باران نه کېږي نو خلکو له پکار دی چې استغفار کوي. دغه رنګې د چا عزت نه وي، خلکو ته معاشره کې سپک ګوري نو دا د الله رب العزت نه استغفار کوي. ځکه استغفار د الله رب العزت نه معافي غوښتل دی. او کم یو کس چې د الله نه معافي وغواړي، خپل ګناهونو باندې ندامت او پښیمانتیا اختیار کړي، الله رب العزت د دې نه راضي شي. او کله چې الله رب العزت د یو انسان نه راضي شي نو تاسو وګورئ په دې دنیا کې چې کوم نیک خلک دي، خلک یې عزت کوي، څوک له لاس ښکلوي، څوک له پټکۍ ښکلوي، څوک له عزت ورکوي، څوک ته ځای پرېږدي، څوک یې کور ته بوځي یا جي دعا وکړه برکت دپاره صرف راشي. دا ولې؟ دوی په خپل ګناهونو باندې استغفار کوي، دوی د الله رب العزت نه معافي وغواړي
او چې کله الله رب العزت راضي کی. حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کله چې الله رب العزت یو انسان ناراضي شي نو الله رب العزت جبرائیل علیه السلام ته فرمایي زه د پلانی کس نه خوشاله ما زه ته راضي ما تم ته راضي او خوشاله شه. جبرائیل علیه السلام ته خوشاله شي. به جبرائیل علیه السلام څلور غټي درې نورې غټي فرشتي چې کومې دي اسرافیل علیه السلام میکائیل علیه السلام دې فرشتو ته وای الله رب العزت هم د پلانی انسان خوشاله دي تاسو هم ته خوشاله شئ زم ته خوشاله یم دا فرشتي ته خوشاله شي. به پلاولی اسمان کې په دویم کې دریم څلورم کې پنځم شپږم اوم کې اعلان وکي وای د پلانی انسان نه الله رب العزت هم راضي دي زم ته راضي یم. میکائیل اسرافیل اسرائیل علیه السلام دوی ته هم راضي دي تاسو ته هم راضي شي نو فرشتي هم ته راضي شي. دغه فرشتي بیا ځمکې ته راکوزیږي دا په انسانانو باندې مختلف قسم ډیوټیانې کوي. نو چې ډیوټیانې پې کوي نو په دې کې بعضې فرشتي الله رب العزت په زړه باندې هم مقرر کړي دي. نو دا فرشتي چې کله راکوز شي نو دا زمونږ په زړونو کې بیا دا خبره اچي چې پلانې څومره ښه انسان دی عالم دی دغه رنګې نیک او بزرګ انسان دی. دا ولې دا هغه فرشتي هغه اعلان اورېدلی په اسمان کې هغه فرشته ځمکې ته راکوزه شي نو انسانانو په زړه کې دا واچي چې الله رب العزت او فرشتې د پلاني انسان راضي دي نو دا انسان وایي بیا ورشي او دا عزت کوي. نو ګورئ استغفار دغه نیکان صالحان چې د خلک عزت کوي څوک ته ځای پرېږدي څوک له ګاډۍ ورکوي څوک له څه ورکوي حجونو له لګي عمرو له دا ولې دوی په خپل ګناهونو باندې استغفار کوي. نو استغفار دومره یو عظیم شی دی. نو استغفار دا د دې کثرت بار بار کوي ځکه دا په خپل ګناهونو باندې معافي غوښتل دي او په خپل ګناه باندې چې معافي غواړي نو الله رب العزت ته ناراضي کیږي. حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من کان لله کان الله له. ته الله رب العزت راضي کا الله رب العزت خوشاله کا بیا د الله رب العزت نه څه غواړي خو بیا ستا دوست شه بیا چې څه غواړي الله رب العزت تعالی قدر کوي.